نران چې دي هغه ته الله پاک یو قوت ورکړی دی، یو د انتظام د سنبالولو ماده یې ورکړې ده. دا پر ښځو چې دي هغه بالا دي او بهتره دي. ګورئ، یو دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دوه کسان سره ملګري سي په سفر باندې روان وي، نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تای به له دوه ځاخه یو امیر جوړه واستو، که دوه واستو یو به پکې امیر وي تاکي دا لیار سفر انتظام دغه صحیح وچلا شي. دغه رنګه اوس دوه انسانان چې یو نر دی او ښځه دی، دا د 100 کلو سفر دی، یو د 20 شپې، یو د 10 شپې، یو د 15 شپو، یو د 100 کلو مزل وي. اوس په دغه کې چې په د 20 شپې دپاره د سفر دپاره امیر نبی علیه السلام یې معلومې کړه، نو د 100 کلو دپاره امیر ضروري نه دی. هغه الله را معلوم کړي چې د ښځه او نر سره یو سو امیر به څوک وي، نر به وي. او د دې دا معنا نه ده چې نر به بیا سم حکمرانی پر چلی، نه. لکه د سفر انډیوالي چې وي، نر به هم دغه رنګه د زنانې هم خیال ساتي، زنانه به د نر خیال ساتي. زنانه ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ستا باندې د میړه دومره حق دی، دومره حق دی، دومره حق دی، کچیر یارا اجازت ولای و یو انسان ته د سجدې غه، نو ما به ورته ویلي و ماینو ته چې تی خپلو مړو ته سجده ولګواست. دومره د میړه پر ماندګۍ باندې حق دی چې د سجدې حق نسته اجازت کولای، ما به ښځو ته ویلي و مړو ته به یې سجدې لګولې. یوه حتی کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د میړه دومره حق دی، فرمایي المرأة راعیة فی بیت زوجها، ښځه چې دا هغه شپنه ده د میړه د کور په باره کې. یعنی چې میړه او ماندګي زندگی سره شروع سه، اوس د میړه پر ماندګۍ هم حق سته، د ماندګۍ پر میړه هم سته. اوس د میړه پر ماندګۍ څونه حق دی نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی. یعنی د میړه دغه حق دی چې ماندګۍ د کور حفاظت یې کوي، د مال حفاظت یې کوي او د بچیانو حفاظت یې کوي، د میړه د عزت حفاظت کوي، یعنی د خپل بسترې هم حفاظت کوي چې خپل بستره صرف د میړه دپاره یې، د بل چا دپاره نه وي. دومره د میړه حق دی. میړه خو سهار لاړ سي، اوس څه په خبرې زما په مال د څه وکړل، زما په بستره د څه وکړل، زما په عزت د څه وکړل، دا خو میړه ته پته نه لګا شي. دی خو هرګۍ ټالۍ چلوي، لا نوکري کوي، لا څه کوي. اوس نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي پر تا د میړه دومره حق دی چې ته د میړه د عزت هم خیال وساتې او د میړه د بسترې هم خیال وساتې. میړه ته موقع یعنی خپل ځان باندې بل چاته له میړه بغیر موقع نه کیواره. یوه دغه رنګه میړه چې درغی دا یې درته وویلې چې زما شرعي حاجت را پوره کا. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ښځې ته دا حق نسته چې دا ویی چې یا ولی یعنی چې کومه ښځه انکار ورته وکړي چې یا لا پلانکۍ ده لا ډینګۍ ده، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې پر دغه ښځه ته سهاره پورې لعنت اوري. چې کوم میړه مطالبه ځینې وکړي شرعي مطالبه او دی شرعي مطالبه نه ورپوره کوي، نو نبی علیه السلام فرمایي پر دغه ښځه باندې لعنت دی. ملائکې لعنت ویي، لعنت بد نه دی، ملائکو لعنت چې الله د خوار ذلیله کا، الله د تباه برباده کا، الله د داسې کا. دغه بدعا بیا څوک ورته کوي؟ دا فرشتې ورته کوي. فرشتې څوک دي؟ دا د الله پاک مقرب مخلوق دی. نو دا فرشتې بیا پر دغه زنانه باندې لعنت ویي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د ښې ښځې صفات یې بیان کړي دي. یعنې ښه ښځه دغه ده چې دا د ځان حفاظت، د خپل عزت حفاظت وکړي، د میړه د کور حفاظت وکړي. او دغه ښځه ده چې کله میړه ورغی دا ورته چې الله د راوله، ښه په خندا په ښه انداز باندې میړه ته وایي چې الله د راوله، زما ته په کار وې، زما مال نه دی په کار، زما ستا سر په کار دی، زما پیسې نه دی په کار. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا د ښې ښځې صفات دي چې د میړه اطاعت کوي او د میړه خبره مني، په هر ځای کې مني، په بستره کې مني، په مال کې مني، په هر څه کې مني. دا د میړه حق دی.
دا قرآن هم بیان کړی دی په تفصیل سره او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم بیان کړی چونکې اوس موږ نو دلته زنانه نشته چې هغو ته بیان کو نو هسې مختصره ما درته بیان کړي چې زموږ هم حق باندې شته دی نه چې د دوی حق پر موږ شته زموږ حق نشته زموږ حق هم پر شته د دوی حق هم را باندې شته د دوی حق دغه